بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو پرون سبق کې مونږ دوه خبرې کړې وي. یو خبره مونږ دا کړې وه چې استعاره او کذب دا یو بل نه جدا جدا دي. ځکه په استعاره کې او په کذب کې دوه قسمه فرقونه دي. یو دا چې په دې استعاره کې په دې کې د استعارې بنا په تعویل باندې یعنی په دې کې د چل کېږي چې په دې کې ادعاء د مشبه د مشبه به د جنس نه ګرځول کېږي. او موږ وایو چې د مشبه به دوه افراد دي، یو متعارف ته او غیر متعارف ته، او باقي د کې دا تعویل چنده نه کېږي. دویم دا چې په استعاره کې معنی مجازي پرې ښودل شوي، معنی حقیقي پرې ښودل شوي او معنی مجازي اغستل شي. په دې باندې قرینه موجودي چې دلته کې حقیقي معنی نه ده مراده او مجازي معنی مراد ده. او په دې کې دا خبره نه پکې ده کې پای کې وسب دا خبره چې راته چې کومه خبره کړې ده دقت مراد ده، دین نه بل معنی ته نه ده مراد. دویم نمبر موږ دا خبره کړې و چې استعاره دا عالم نشي کېدی، ځکه عالم چې نن دا یو ذات معین وي، یو شخص معین وي، او استعاره چې دا په جنسي معنی باندې دلالت کوي چې دا غي افراد ډیر وي، په جنسي معنی باندې دلالت کوي. ها یو صورت د سیده چې دا عالم د سي بدی کې یو د سي وصفو چې هغه په یو وصف باندې مشهور شو، نو بیا پای کې تدا معنی استعاره جن د بیا عالم جوړې دي شي. لکه حاتم دا په سخاوت سره مشهور دی، او باقل جن دا په کمقلتوب سره مشهور دی، په دغه سره چې خبرې نشي کولای، او مادر په بخل سره مشهور دی. نو اگر چې لکه دا حاتم دا دغه صفت ده دا هغه کسبت باندې دلالت کوي کوم چې ډېر زیات سخی وي، نو دا اوس د دې هغه معنا حقيقي دی یو قسم لا. نو کداغه نه تا شخص معین مراد والی کوم حاتم دای چې بیان سم په زمانه نو هغه نه بیا دا د حقيقي معنا، او که عام کسته حاتم وي نو دا د هغه مجازي معنا. و شو نو عالم دی او مجازي معنی کې استعمال شوی په استعاره په تور باندې استعمال شوی. وس نن سبق دا خبره کوي چې موږ دا خبره کړو مخکې چې کله موږ معنا حقيقي پریدو او معنا مجازي اخلو نو بدی کې قرینه ضروری ده، او قرینه چې بدی خبره باندې راځي چې دلته کې د دې لفظ نه معنا موضوع له نه مراده بلکې معنا مجازي ته مراد ده. نو دا قرینه به خالی نه دی، یا به دا قرینه یوي یا بدوي یا بډیر سونه. نن سبق کې دا وایي چې کله قرینه یوي لګ دایره لپاره مثال رایت اسدا يرمي، نو دلته کې د اسد نه مراد معنا حقيقي نه ده بلکې معنا مجازي ته مراد ده، او په دې معنا حقيقي پرې خودو معنا اجب مجازي اغسل باندې یو قرینه ده چې هغه د يرمي ده. نن د يرمي دلالت په دې خبره باندې کوي چې د دې د حیوان مفترس نه مراد بلکې رجل شجاعت مراد ده. او کله بدا قرینه چې نن دا بدوي دا وې به زما کړه وقرینتها او قرینه ده دي یعنی ان الاستعاره لكونها مجازا، استعاره په دې معنی چې دا مجاز ده لابد لها من قرینه مانعه، ضروری ده د دې لپاره داسې قرینه چې منکون کی د اراده د معنی موضوع لهونه. وقرینتها اما امر واحد، او دا قرینه بیا یو امر وی کما فی قولک رایت اسدا يرمي، لکه په دې قول کې چې رایت اسدا يرمي ده په دې کې چې کم دغلی. او اکثر یا با دا قرینه چې نه دا با اکثر وی، اکثر معنا یعنی چې یو قرینه باندې اتو بوي ای امران چې یا بد وسونه بوي او امور یا بدیر وی خو یکون کل واحد منها قرینه، یا هر یو بلدینه چې دا با جدا جدا قرینه وي. نو دلته یا وي چې لکه په دې کې او په دریم قسم کې فرق دار دی چې په دې دریم کې هر جدا جدا قرینه جوړیږي، او په دریم کې سلور 500 جوړ دي او ټول چې راځي مګر یو قرینه دي جوړیږي. لګوي فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا. فإن تعافوا عفا يعفو سمع اسمونه په معنا تکرهو، کچریتا سبد غنئ، کچریتا سو ناخوغه غنئ. عدل، عدل نه مراد انصاف، عدل نه مراد توحید، والایمان او ایمان، ایمان یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کافرانو ته وایي فإن تعافوا العدل والإيمان، کچریتا سو عدل انصاف او ایمان لره بد غنئ نو فإن في أيماننا نيرانا، نو زمنګ ایمان د یمین جمع ده خیلاس وي، نو زمنګ په خیلاس کې ورونه دي، ورونه نیران
نیران د نار جمع ورته وای وزل کې ویلې نیران دی او مراد د دینه سيوف دي توري دي مراد دي توري او په دې باندې قرینه دلګي د عدل او ایمان د دې د عدل او د ایمان په دشواله نو دا عدل جدا سي دی او ایمان جدا سي دي دوه قرینې لګ موجود دي چې تاسو کې د عدل او انصاف دا او ایمان دا پد غنئ نو زمونږ بلاسونه کې ګوره هم ورته مطلب زمونږ بلاسونه کې توري دي دا سي توري چې هغه را د سي وشتکې د سي پړقې کې لکه دا اور پشان دي وای فإن في ايماننا ايمان خير استوي دم بکله نیرانن دا ورونه دي نو نیران ویلې یعنی معنا مجازي او مراد غسل دا السيوف ایتلمعو کشعل النيران چې دا دغه د سي پړقېږي زمونږ دا توري د سي پړقېږي لکه څنګه چې پړقېږي دا اور فتعلق قوله تعافوا واذا مصنف دې قول تعافوا چې دې تعلق بكل واحد من العدل والايمان ده هر د عدل او د ایمان باندې سره قرینه دا قرینه على ان المراد بالنيران السيوف چې مراد د نیران نه چې دا توري دي ولی لدلالته على جوابها على ان جواب هذه الشرط دا وجه دلالت دي نه چې جواب د شرط هغه سره تحاربون وتلجؤون الى الطاعه بالسيوف تحاربون چې تاسو جنگونه کولای بس تاسو سره کولای کی وتلجؤون او تاسو مجبور کړل کیږي الى طاعت بالسيوف پتور سره مطلب دا لکه جواب قسم دا جواب شرط دی چې لکه تاسو دا عدل او ایمان چې نه کدا تاسو بد غنئ نو زمونږ په لاسونو کې هم غره راغلي توري دي نو تاسو د دینه واوړی او مجبور شئ د حق ته کنه تاسو موږ د تورو په ځای سره واپس کو وته وی چې تحاربون او تلجؤون دا جواب شرط دی او په جواب شرط کې لکه جو کله چې شرط او جزاء دوانه چې دا فعل مضارع وي نو فعل مضارع به مجزوم وي او دلګي دا تحاربون او تلجؤون نه دینه دا نون چې دا حذف شوی نه نه کله تحاربو او تلجؤوا اله نه دا ډېر زیاته غوړای دا لاندې په شکل کې او معانی ملتئمه یا و معنی وی ملتئمه معنا مربوط بعضها ببعض یعنی یا بدا دغه چې کوم دي قرینه دا به ډېری معنی به وي پوه شو معنی به بل سره مرتبط په یعنی مطلب د تعلق په بل سره د بل سره یکون الجمع قرینه لا كل واحد چې دا ټول سونه چې راجمه کینو هغه مجموعه با یو قرینه به هر یو جدا قرینه نه ګرځي دا مجموعه با جدا قرینه نه ګرځي هر به جدا قرینه نه ګرځي بلکې ټول چې بجمه کینو قرینه به مثال نه پوښي وبهذا ظهر فساد قول من زعم وبدې در ظاهر شو فساد دا چې ویلي ان قوله او اكثر شامل لقوله معان فلا يصح جعله مقابلا له قسيما وې دا مخکې چې موږ ویلي کنه چې اما امر واحد كما في قولك او اکثر ولله کنه بل مخکې عبارت کې نو بعض کسانو بګیا ویل دي چې دا او اکثر چې دا شامل له معان انت نو دا خبره غلطه ده کنه چې لکه دا معانی ته یوسز اگر چډيري وي او هغه په یوسز باندې دلالت کوي په ډیرو باندې کوي بهر یو جدا قرینه نه دکېږي نو دا د دې سره مقابل ګرځول صحیح نه دي چې دا د مقابل وګرځي قسیم وګرځي پوه شئ و به هذا په دې سره ظاهر فساد دا چې شاله ویل چې ان قول او اکثر به مخ کې لري نو ویل چې یا ولا قرینه یو یا بډی لري کنه نه بعد کسان و چې دا او اکثر چې دا دیوان تم شامل چې معنی به ډیری وي نو دا فلاسفه او قول وند صحیح نه ګرځول لري مقابل د دې لپاره او د قسیم د دې اکثر لپاره كقوله لك قول الشعر د بختری ده وسائقه من نسله تنكفي بها على رؤوس الاقران خمس صحائب على رؤوس الاقران خمس صحائب وصائقه واو بمعنى د روپ باندې ده او ډیر کرتا صائقه اصل کې هغه دغه ته ویل کېږي بجلی تا هغه ورته ویل کېږي کله چې اسمان پړقېږي او هغه تندر چپکې دقیقي دغه ته ویل کېږي من نسله نسل د توري هغه تیروالی ته ویل کېږي نوې وصائقه من نسله او ډیر کرتا د دې زماره ممدوح د دې توري د تیروالی د وجینا بجلان را پریوزی تنکفی بها واپس کیږي په دې سره تنکفی بها واپس کیږي سره تنکفی و من ان انکفا ينکفئ باب انفعال انقلب واپس کېدل والباء للتعديه والباب
اول معنا دا چې رب نار من حد سيفه تقلبها على رؤوس الاقران 5 ضعائب چې ډیر کرتا دا اور زما د ممدود تور تیروالي د وجنا واپس کیږي على رؤوس الاقران اروس زمون بری کې لیکل على رؤوس الاقران با سرونو د همزولو 5 ضعائب 15 وریزه اوس ګورئ لګي دلګي د مطلب داره د 5 نه مراد د ګوتې غسل ګوتې چې زما د ممدوح د خو یو دغه بهادر دی ډیر زیاتو او یو دی ډیر سخی دی ډیر زیات نو ډیر کرتا زما د ممدوح چې کله دی د تور خپل استعمالي نو د دې توري د بجلانی په خپل همزولو باندې د سلګي لکه وریزه نو لکه څنګه چې وریزه انسان ته فائدہ رسي نو د قشانت زما د ممدوح د 15 ګوتې د 5 ویل نه مراد ګوتې دي نو دا 15 ګوتې د چې زما د ممدوح د خپل دشمنانو ته خپل همزولو د جنده فائدہ رسي پوه شو مې باندې وره انامله الخمس د صحائب نه مراد وریزه دي کنه او د 5 نه مراد 5 صحائب نو 5 صحائب 15 وریزه د 15 وریزه مراد 15 ګوتې دي انامله الخمس یعنی دغه 15 ګوتې التي هي في الجود وعموم العطايا صحائب چې ګوتې په سخاوت کې او په ډیر ورکړو کې دا په شان د وریزو دي صحائب وریزه دي اي يصبها على اكفائه چې دا براوريږي په خپل همزول باندې په الحرب په جنگ کې فيهلكهم بها وغبد سر علاقه لکه پوښتنه به باندې دو مطلب لري یو مطلب دا دی چې زمانہ ممدوح تمره سخیره چې په جنگ په دوران کوم په خپل باندې د خپل پنځه ساتي او خپل انعامات او د پیساتي او یو دا چې زمانہ ممدوح تمره بهادر دی چې جنگ په دوران کې د خپل ګوتې او خپل پنځه دا به دشمن باندې جندا ساتي او دشمن جندا راغورځي وذلګ ولما استعار صحائب لانامل الممدوح ويدلګي دا صحائب دا وریزه دا د ممدوح د ګوتو د پاره استعاره کړل شوی دي وذكر او ذکر کړي ان هناك صاعقه جلدګه دا اسمان غوریزه بجلیان تندرونه وبين انها من نسل سيفه ادري په مېس کې دا توري هغه تیرواله لري ثم قال على رؤوس الاقران او بیا مصنف وی چې رؤوس الاقران او بیا پکوي 55 نو فذكر العدد الذي هو عدد الانامل نو دلګه دا عدد ذکر کړه او عدد انامل شو فظهر من جميع ذلك ويطولنا خبر ظاهر شو انه اراد بالصحائب الانامل دا صاحبنا مراد انامل دي نو وريدنا انامل مراد دي ځکه دا 15 ټکه چې پکې دوی کنه د 15 نه دا معلومه شو چې 15 کوتي دی او بل څه نه ده پوه شو به باندې ها وای چې کله دا مثال دا غیره چې کله لکه قرینه یو نو هغه لپاره کوم مثال وي موږ دا خبر وکړه چې کله معنا موضوع له موږ پریدو انا معنا مجازي موږ اخلو نو دې درې صورتونه دي یو بل معنا مجازي دا قرینه به وي لکه رايت اسدا يرمي هدا لکه دا یو قرینه دا يرمي دلالت کوي په دې معنی او یا بدا دوی چې دوی نه دغه لپاره مثال منغوي فان تعافوا العدل والايمان او فان في ايماننا نيران نو دلته دا تعافو د دې تعلق د عدل او د ایمان سره دی نو لکه قرینه وشوي چې دا نیران نه مراد نه د توري او دا نیران دې نه مراد نه ورته نه مرادو معنا حقيقي دې نه مراد بلکې توري ته مراد چې هغه توري د پړقي کې پشان د انمر دغه باندې اور باندې او درې مثال ذکر کوي چې کله لکه دا وجه دغه پکې قرینه پکې یو سیز نه بلکې ډېر معنی دا ډېر معنی نه یو قرینه جوړ شوی د ډېر معنی نه یو قرینه جوړ شوی لکه دلته شاعر دا شعر لیکل لري وصاعقه من نسله تنكفي بها على رؤوس الاقران 5 صحائب نو دلته د دې یو معنی دا چې لکه ډېر کرتا زما د ممدود توري د تیروال د وجه چې کوم بجلی راځي کوم تندر راځي کوم تندر وصاعقه ډېر کرتا تندر د سنه راځي من نسله زما د ممدود د توري نه د توري د تیروال د وجه نه نو تنکفی بیا په دې باندې واپس کیږي نه کله چې زما د ممدود خپل تور را واخلي او د توري تیروال چې نن دا چترواجو داغي د تند د وجنه داغي هغه دشمنه داغي کم امزوري چې داوی سرونه پای باندې 15 وریځ راځي 15 وریځ پوه شو به باندې وزل کې 15 وریځ چې نن د وریځ خپل معنی حقیقي نه مرادو بلکې د دینه مراد معنی مجازي ده د 5 صحائب د 15 غوتی مراد دي
ځکه لکه مصنف یو څو سيزونه ذکر کړی دي یو چې نه دای لکه دغه ذکر کړه صحائب نو صحائب ویل نه او مراد ته ګوتی دي او په دې باندې قرینه دا 5 15 دي لکه یو پیدا قرینه دا چې 15 ځکه چې ګوتی هم 15 او 5 نه دا هم 15 ته ویل کېږي نو دلته د صاحب نه مراد انامل الممدور هسته او دلته مصنف ګره یو صاعقه ذکر کړل نو صاعقه د صحیح د تندر او بل ذکر کړل د توري تیرواله وصاعقه من نسله نیوی تور ذکر کړی دا د تندر ذکر کړی بل د توري تیرواله ذکر کړی دا او بل لکه رؤوس الاقران ذکر کړی چې لکه د همزور په سرونو باندې او به خمس ذکر کړی نو وس ګوره چې لکه توره د توري تیروالی او د تندرو د دې یو بل سره تعلق نشته نه خدای قرینه ګرځول په دې باندې چې دل کې د 5 صحائب نه مراد نه 5 انامل دي کدا دې ته مراد وانخلې نو بیا بلکا د دې هغه معنی بیان صحیح کیږي واښو به باندې نو دل کې دا قرینه چیرې دل کې دې نه ټول یو څه چې دا مراد غسته شوی نو دا ګوره د صاعقه او ذکر صاعقه او نسل او رؤوس الاقران او 5 دې ټول نه یو قرینه جوړ کړی دا او دا ټول په دې باندې قرینه نه صاحب نه مراد وریږي نه دي بلکې انامل الممدود